تاسو ته دا جولۍ د تنیسم جولۍ چې اول موږ پښتانه یو پارټي بازي به بعد کې کوو. چې څومره ملګري دي د ګیلمن وزیر چې دا کومه ګیله پاتې ده که نه دا ګیله په موږ باندې حق ده. پارټۍ ته به نه ګورو، موږ پښتانه یو، موږ به یو کمیټي انشاءالله جوړو. مشر ویلیو یو کیږو ګنې ورکیږو، هماغه موږ یو نه یو نو ځکه ورک شو. زموږ ریحانزیب شهید موسی وګورئ، دغسې ګیلمن وزیر نن د هغې په کور او په وزیرستان کې او په خیبر پښتونخوا کې او افغانستان کې په ټوله دنیا کې یو خفګان دی. نو ټول به یو کیږو انشاءالله. السلام علیکم. د ګیلمن وزیر څنګه چې مولانا صاحب خبره وکړه چې زه په غونډه ورځ خبرې وکړم او د ګیلمن په یو شعر کې ډېره غټه فلسفه وه. نو هغه د پښتون د یووالي خبره کړې او بل د ګیلمن خپل نوم ګیلمن نه خپل نوم یې غیرت و، بیا دویم نوم چې کوم په NIC کې د ګیلمن نوم هغه یو ګیله کوله د ریاست پاکستان. ټیک دا ډېر زیات ظلمونه ورسره شوي. اوس په وزیرستان کې تاسو وګورئ ظلمونه کېږي، هر پښتون سره ظلم کېږي. دې نه مخکې چې ګیلمن وزیر نه نور هم زموږ ماشاءالله ښه ناموړي شاعران هم شته، ښه خلک شته چې د خاورې خدمت وکړي. خو اوس پکار دی چې دغه ناره چې کومه ده دا موږ مخکې ویسو او بل ګیلمن یا بل ریحانزیب یا بل موسی یا بل سینیټر صاحب چې کوم هدایت دی چې داسې راسې شهید نشي. وایي زما په فن او په هنر باندې دې اور پورې شي، زما په فن او په هنر باندې دې اور پورې شي، چې پکې زه فکر د قام او د ولس نه کوم. په دې چینه کې د انسان وینه راځي باخره، مونځ دې قضا شي خو په دې اوبو اودس نه کوم. چې کوم دی ولای عمل پکار دی چې د اسلام آباد غونډه کې ښار کې هغه وفات شوی دی او تر ننه پورې د هغه ملزم ګرفتار شوی دی. نو موږ په دې باندې ډېر افسوس کوو او د ریاست د ادارو نه دا تمه لرو چې د دې فوري چې کوم دی بندوبست وکړي او دا کسان ګرفتار کړي شي. د ګیلمن یو شعر ویم، وایي پښتون به تل دغسې در په در وي چې نه مني د ستر خوشحال خبرې. ودرېږو.